نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل لا یخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان. کله چې یو سړی یو ښځه یو ځای شي نو دریم دی کې شیطان ناست وي. ښځې ته هم په زړه کې وسوسې اچوي، سړي ته هم په زړه کې وسوسې اچوي. په ظاهره به تا ته رور وي، په ظاهره به ته ورته خور وی، خو لیکن حقیقت څه دی هغه به د زړونو کې پټ دی چې د نتیجې په اعتبار سره هغه بیا د ګناه په شکل کې را ظاهر شي. تاسو وګورئ د بې پردګۍ په وجه باندې چې اسلامي ممالک څومره دي چې کله بې پردګي شروع شي نو زناکاري عام شي. څوک شته روکتام والا؟ نه. یورپ کې او دک شان برطانیه کې او په امریکا کې او په داسې نورو ځایونو کې دا زناګانې او دا ریب مسلې عام شوي دي، هغوی بد هم نه ګڼي. خو لیکن زمونږ اسلامي طرز نظام ته وګوره، مونږ په تعلیم کې د هغوی نه تأثر اخلو، خپلو بچو له تعلیم ورکو، طریقه خپله نه اپناو، غیر چې کومه طریقه اپناوي مونږ د هغوی نه هغه اخیستې ده. په یورپ کې او په امریکا کې او په داسې نور د کفارو په ممالکو کې په یو کلاس کې الک هم ناست وي، جینۍ هم ناست وي. استاد جی سبق وایي، مس سبق پڑھاوي. نو الته زناکاري او ریب یو عامه قصه ده، دونه مسله نه ګڼل کېږي. خو هغه طرز نن مونږ په خپلو سکولونو کې او په خپلو کالجونو کې یونیورسټو کې هغه طرز اپناو کړو، نو نن هغه مسلې د زناکارۍ او د ریب مسلې زموږ په ملک پاکستان کې شروع دي. تاسې سړي ته ټول لګیا دي چا چې دا مسله کړې ده دوی راونیسئ، سزا ورله ورکړئ. ټیک شو، سزا ورکړئ وله چې روکتام وشي، خو د روکتام دپاره صرف مجرم ته سزا ورکول ضروري نه دي. دا ولی په دې مسله کې مبتلا شو، هغه وجه روباسه، هغه وجه ختمه کړه. او وجه څه ده؟ کو ایجوکیشن. په یو کلاس کې ما پیغلې جینکې هم کینولې دي، نوجوانان الکان مې هم کینولې دي، او جی سرجي ورته درس ورکوي. په کم بنیاد باندې؟ نبی علیہ السلام فرمایي چې یوه جینۍ یوه الک کینی نو دریم دی سره شیطان وي. حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه د وخت ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی. هغې نه چا تپوس وکړو چې سړی ښځې ته سبق آمنے سامنے پڑھاولی شي که نه؟